بسم الله الرحمن الرحیم که په سر کې مې خمار دی شر د یار دی هم په سترګو کې مې ټول اثر د یار دی نه هغه پښتو پرېږدي او نه زمینه بس انجمه سر زما او سر د یار دی. قدرمندو خوږو اورېدونکو د اواز د ریډیو پاکستان د خارجو شعرو سانګو سلسله دا ځلانده ستوري چې د کوم پروډوسر دی محمد امین بنګش. قدرمندو او خوږو اورېدونکو څنګه چې تاسو ته پته ده په دغه سلسله کې ستاسو په وړاندې د پښتو ژبې هغه ځلانده ستوري موږ راولو کوم چې په خپل فیلډ کې ستاسو داسې کار کوي چې هغه د ویاړ خبره وي او موږ غواړو چې هغه خلک موږ ستاسو په مخ کې راولو هغوی سره موږ د هغوی ژوند د هغوی فن د هغوی تعلیمي بیکګراوند په حوالې سره خبرې اترې وکړو. نو هم په دغه سلسله کې اصلا هم زمونږ یو ډېر تکړه همکار د ریډیو پاکستان حصه همدغه شان ځوان تکړه صحافي او چېرته چې شعر وي ټپه وي نو د دوی چې کوم انداز دی هغه ډېر زیات ستایلی کېږي ډېر ښایسته انداز سره هغوی چې کوم دی شعر وایي ټپه وایي سندره وایي غزل وایي او زمونږ د ریډیو پاکستان برخه هم دا د هغوی چې کوم پروګرامونه دي کومې سلسلې دي تاسو ګورئ هم اورئ هم چې کوم هغوی ستاسو لپاره د پاکستان د مختلفو علاقو ثقافت د پاکستان د مختلفو علاقو خوراک دغه شیان د هغې تاریخي اهمیت چې کوم دی هغه تاسو ته په ډاګه کوي په خپلې منفرد سلسله کې. زما مراد حذیفه یوسفزی ما سره نن پروګرام کې موجود دی ډېر تکړه ځوان دی ډېر تکړه صحافي دی هغوی سره به نن په دې پروګرام کې د هغوی دغه صحافتي سفر حوالې سره خبرې اترې کوو چې هغوی څنګه دې فیلډ ته راغلل د هغوی تعلق د خیبر پښتونخوا کومې سیمې سره دی څنګه هغوی سره ښایي اسلام آباد ته راغلل. نو حذیفه ته السلام علیکم. حذیفه وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه کوم ډېره مینه او احترام یو جهان مننه شیراز جان تاسو چې په کومو لفظونو باندې زما چې دی نو هغه تعارف وکړو نو د هغې خو یو جهان مننه کوم او دغه دوه شعرونه در ډالۍ کوم وي زمونږ څوک دی مونږ چاله راځو ټول کلي پرېږدو یاره تاله راځو او د دې ساقي کور دی ودان وي مدام ورته د میله راځو ساله راځو نو تاله رالو ډېره زیاته مننه چې دومره د مصروفیاتو باندې وخت راکړو دومره د مصروف زندګۍ زموږ لپاره ټایم وخت کړو د ریډیو پاکستان دغه چې کوم سلسله د ځلانده ستوري تاسو هغې لپاره وخت راکړو. حذیفه یقیني خبره دا ده چې دا خبره زه نن په ریډیو پاکستان باندې کې قدرمندو خوږو اورېدونکو تاسو ته نیر وایم چې زه د حذیفه ډېر غټ فین یم د هغوی چې کوم انداز دی کوم انداز سره هغوی خبرې کوي کوم انداز سره کوم پښتو هغوی وایي د پښتو چې کوم هغه الفاظ د کوم طریقې سره هغوی ادا کوي نو باید چې زه د هغوی فین یم او زما زه وایم چې چونکې زه خو د هغه نه په تعلیمي چې کوم زموږ سفر دی کې سینیر یم خو چې کوم دغه صحافتي کېږي دی په هغې کې زه هغه ځان جونیور ثابت چې کوم دی هغه ګڼم ځکه چې دونه هم ډېر څه موږ زده کوو. حذیفه بله خبره ده چېرته زه سلسله کې هوسټینګ کوم یا کمپیرینګ کوم چې کوم ځای کې زه ونښلم نو په هغه ځای کې زما ذهن کې یو دم چې کوم دی حذیفه راځي زه حذیفه راځي کوم چې حذیفه خطه اوس لار ښایه. نو حذیفه دا ته ووایي چې ستاسو چې کوم تعلق دی هغه کومې سیمې سره دی او بیا چې کوم ستاسو ایجوکیشن بیکګراوند دی هغې حوالې سره هم زموږ چې کوم اورېدونکي دی هغوی ته لږ ووایه. جی ډېره زیاته مننه کوم یو ځلې بیا ستاسو د ځلانده ستوري او د ریډیو پاکستان چې څومره هم ټیم دی د هغې یو ځلې بیا ډېره زیاته مننه کوم او زما چونکې د تعلق چې کوم دی هغه د صوابۍ چې کومه زرخیزه خوره صوابۍ په هغې کې بیا ادینه یو وړوکې غونډه کلی دی د هغې سره دی او یو شاعر وایي چې صوابۍ په ملنګۍ باندې یادېږي صوابۍ د سترو سترو خلکو کور دی. نو د صوابۍ سره چې دی نو زما بیسیکلي تعلق دی او بیا چې دی نو موږ د سر ښار اسلام آباد ته چې دی نو رالمه 12 او یا 10 چې کوم دی 10 مې د صوابۍ نه کړو 12 مې چې کوم د هغې زده کړې مې بیا په مردان کې ترسره کړې د دغې نه پس مې بیا چې دی نو د سر ښار اسلام آباد په لور باندې راغلم او د رسنو چې کومې زده کړې دي یا جرنالیزم میډیا سټډیز چې کوم دي د هغې کې په نړیوال اسلامي پوهنتون اسلام آباد کې مې چې دی نو دا اوس 7 سمستر روان دی دغه سفر لا جاري دی د دې ترڅنګ په مختلفو اخبارونو ریډیو دغه شانتې نو وایي که انجینیر خدای دې مل شه او که خبریال یې بېنکار در سره ځمه د صحافت دغه سفر دې کله نه شروع کله د ذهن ته ایډیا راغله چې زه به ځم صحافت دغه پر ښار وادۍ ته په دغه کې به خپل چې کوم کیر دی هغه جوړوم په دغه کې به د پښتون دغه غمزفلي وطن خدمت کوم نو دغه ایډیا ذهن ته کله راغله کله دې آغاز وکړو. دا داسې وجې چې لکه دا بالکل لکه زه دام نشم ویلی چې بالکل زه چې دی نو مطلب دې سایډ ته زما خیال نه و ډایرکټ ورته راغلم خو دا هم نشم ویلی چې لکه بالکل د وړوکوالي نه زما دا ذهن و نه دا چې دی نو د ټایم سره ما دغه کمی محسوس کړو چې یاره په نن دور کې چې دی نو د میډیا یو ډېر سټرانګ چې دی نو دا یو ضرورت هم دی او دا یو ډېره مضبوطه ستن ده که چېرې دا مونږ په ښه ډول باندې په کار راولو د دې نه مونږ کار واخلو نو پښتنې منطقې یا د پښتنې ټولنې او د دې ترڅنګ که د دې ملک کومې ستونزې دي په هغې کې مونږ چې دی نو ډېر بهترین کردار د میډیا په ترو باندې ادا کولی شو. نو په 12 کې ومه چې کله مې چې دی نو دغه سوچ ذهن ته راغی او د دغې نه مې چې دی نو شروع وکړه دغه مې پیل کو او په وړوکې غونډه یو پیج مې روان کو بیا مې خپلې په موبایل باندې دغه ویډیوز جوړول او د
پښتني منطقې چې څومره هم غمځپلي ولس و د هغې چې دی نو هغه غم د هغې هغه اواز به مې چې دی نو ریکارډ کو او اعلی چارواکو ته به مې کېښودو. دغه چې دی نو یو سفر روان شو بیا چې دی نو ډېرو زیاتو خلکو اپریشیټ کو. هغې وویل چې یاره دې کې تا ته مخکې تګ پکار دی. اگر چې بیا پکې چې دی نو د کلي د سوسایټۍ د دغه ستونزې هم راغلې چې یاره چا وایي چې دی به ټي وي ته ځي او دا خو دا دي واغلې خو بهرحال دغه سفر روان و او هغې نه پس مې بیا چې دی تاسو نو د ستونزو خبره وکړه باید چې کله چې هم دغه شیان ستاسو په شان ځوانان چې کوم دي هغوی صحافت دغه فیلډ ته راځي او بیا په پښتنه خبره باندې چېرته چې موږ بمونه کتلي چېرته موږ غمونه کتلي چېرته موږ چې کوم دی خودکشي دماغي کتلي چېرته موږ ډېر زیات غمونه هلته کې موږ کتلي هلته کې بیا چې کوم ستاسو شیان ځوانان دي زموږ شیان ځوانان صحافیان دي هغوی ته ډېر زیات ستونزې راځي که هغه د کور طرف نه وي که هغه د معاشرې طرف نه وي خو د هغې مقابله کول پکار وي او هغه مقابله چې کله موږ د خپل سوسایټۍ وکړو د معاشرې وکړو د کور وکړو نو بیا چې کله موږ لږ مخکې راشو نو بیا موږ ته څه مسایل نه وي. حذیفه تا ته وایي تا ته کومې ستونزې راغلې وي د کور طرف نه کومې مسایل راغلي وي تا چې کله دې فیلډ ته راتلې یا چې کوم د معاشرې طرف نه د کوم مسایل راغلي وو په هغې باندې هم لږ رڼا واچوه. دا هم ووایه چې هغه چې کوم پرابلمز وو هغه تاسو څنګه فیس کړل. جی بالکل دا ډیره بنیادی پوښتنه په دې باندې به زه کوشش کوم چې زیاتره خبرې په دې باندې ځکه وکړم چې را روان کړم کل چې هغې ته د دې اندازه ولګي. یو خو دا وجې چې لکه زما چې کوم د لسم نه پس سفر و نو هغه انجینیرینګ و په 12 کې بیا مخ په وړاندې چې زه کله هم تلم نو هغې ویل کور والا به دا وایي چې یاره ته به انجینیرینګ چې دی نو جاري ساتې خو چونکې زما په ذهن کې خو بیا د صحافت چې کوم دغه و هغه بالکل په هغې باندې سور شو زما په ذهن باندې ما غوښتل چې زه د دې معاشرې په دغه ډول باندې خدمت وکړم چې په جرنالیزم په لاره باندې نو ما کوشش وکړو خو بیا چونکې د کور دغه مسله راغله چې مونږ خو په تا باندې انجینیرینګ شروع کړی دی نو ته څنګه دغه فیلډ چوز کړې خو بهرحال هغه بیا چې دی نو ما کوشش وکړو د هغې بیا یو طریقه ده چې ما دغه طریقه را جوړه کړه چې ما چې کوم زما جرنالیزم د چې کوم زما انجینیرینګ و نو په هغې کې ما کوشش وکړو چې هغه زه دومره په بهترین انداز وکړم چې زما کور والا ته پته ولګي چې بچې مو په تعلیم کې مطلب دغه نه دی کنټینیوټي پکې شته دی خو یو رایټ پات جدا غواړي نو هغه ما کوشش وکړو او په انجینیرینګ کې مې بیا ښه ښکلي مارکس واخیستلو خپل چې کوم اف اس سی مې و هغه مې په بهترین مارکس باندې وکړه نو د دغې نه زما والد صاحب ته هم پته ولګېده زما فیملي ته هم پته ولګېده چې دا هلک چې دی د سبق شوقین دی خو دی یو بل پات غواړي نو دغه طریقې باندې ما چې دی نو تعلیم مې کوشش وکړو چې په هغې باندې زه کار وکړم نو تعلیم مې په بهترین انداز باندې دغه اف اس سی مکمل کړه د هغې نه اندازه وشوه نو د فیملي هغه چې کومه مسله وه هغه ما په دغه باندې حل کړه د هغې نه پس چې بیا د سوسایټي کومې مسله وي هغه ظاهره خبره ده په کلو کې یو بیکورډ ایریا ده ادینا صوابی نو دغه مسله به راتله چې هر چا به وي چې دا خو ډېر ناشنا کار دی او دا کیمرو ته راتلل او دا ټي وي ګانو دا وغه چې کوم په کلو کې عمومي توګه باندې چلیږي نو هغه مسله راغله نو خو بهرحال هغه ما بالکل چې دی نو په هغې باندې دا هم وي که صحافي خو جوړېږي صحافي خو وي خو دوست ته کار کوي او دا هم پکې چې دی نو یو خبره راشي که نه نو دغه یو ایشو وه خو په هغې باندې بالکل ما چې دی نو مطلب ځان نه دی ډسټرب کړی او خپل سفر مې جاري ساتلی دی یو شاعر وایي خپل منزل ته رسېدل به درته ګران شي که په لاره غپېدلو سپو ته ګورې نو شعر بېشکه غیر معیاري دی د هغې بخښنه خو لکه مطلب خپل منزل ته بچ رहे नुकसान पोल दे कि अगर तुम रास्ते में हर भौंकने वाले कुत्ते पर पत्थर मारोगे तो कभी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हमदा खबर چې کله سړی سټری چې کوم پات وي هغه سټریټ وي کله سړی یو منزل ته روان وي بیا هغه په لاره کې چې کوم خنډونه راځي بیا هغې ته هغه نه ګوري هغه چې کوم دی په هغه لاره باندې هغه سټرګل دی هغه چې کوم محنت وي هغه جاري وي او حذیفه هم زموږ دپاره چې کوم دی یو ډېر غټ مثال دی چې دغه د معاشرې چې کوم دغه غلط رسم و رواج دی دغه د خلکو چې کوم غلط سوچ دی نیګیټیو تھینکینګ دی هغې ته چې کوم دی دوی ورلین دي بلکې دوی خپل سفر چې کوم دی هغه په مخه روان کړی دی او دا مهال په سرخا اسلام آباد کې چې چېرته هم د ځوانانو او صحافیانو ذکر راځي یا په ریډیو پاکستان کې چې کله د خو کمپیرانو ذکر راځي نو په هغې کې د حذیفه نوم چې کوم دی هغه هم چې کوم دی فخر سره اخیستل کېږي. حذیفه تا به د نوم پوښتنه وکړم چې څنګه تا ووایي چې کور طرف نه یا سوسایټۍ طرف نه خو تا ته پرابلمز وو چې کله بیا ته د فیلډ ته رالې د صحافتي دغه چې کوم سټرګل دی هغه شروع کړو ورسره په یونیورسټۍ کې د ایډمیشن واخیسته نو بیا درته کوم مسایل هغه څنګه فیس کړه د مسایلو پوښتنه ځکه کوم چې زمونږ خلک چې کوم دی هغوی خو بس دا د انسان هغه کامیابۍ ته ګوري خو د کامیابۍ په شا باندې چې کوم کوششونه وي کوم سټرګل وي کوم لږه تند هغه انسان برداشت کړي وي هغې ته نه ګوري. زما د پروګرام مقصد هم دا دی چې هغه سټرګل چې کوم دی هغه خلکو ته وړاندې کوم خلکو ته وښیم چې دا کس دې مقام ته رسېدلی دی نو دی داسې حلوا نه وه چې ده وخوړله بلکې د دې شاته د ډېر زیات سټرګل کړی دی دلته ډېر مسایل راغلي دي ډېر ستونزې راغلي دي هغه مسایل چې کوم دی هغه د فیس کړي دي او د هغې نه پس د دې مقام ته راغلی دی ځکه په دې کې چې کله داسې مسایل هم راشي چې سړی بس
پرېږدم دا فیلډ هم پرېږدم د میډیا هم پرېږدم دا زما چې کوم مشن دی دا هم پرېږدم ځکه چې انسان ډېر زیات مجبور شي د خلکو د رویې نه خپل د بوس د رویې نه بیا چې کوم ستا کولیګ وي د هغې د رویې نه نو چې کله د فیلډ ته رالې په دې کې راته کومې ستونزې رالې کوم مسایل د فیس کړه او هغې د څنګه چې کوم دی ځان بچ کړو جی بالکل دا بله یو ډېره زیاته بنیادي پوښتنه ده چونکې بیا جرنالیزم داسې فیلډ دی کم خلک چې دې سره وابسته دي هغې ته به زیات چې دی نو د علم وي چې دا بیا دې کې بیا ډېر زیات چې دی نو ځنډ او خنډ راځي ستا په سټوري کې به چې دی نو تا ته بوس خبرې وکړي صحیح ده نو ستا به بیا داسې چې دی نو یو بریکینګ نیوز به وي چې هغه ته بیا بریک کړي نو د هغې نه به بیا تا ته چې کوم هغې سره تړلي خلک وي چې کوم اعلی چارواکي عموما ته هغې چې دی نو متاثره شي بیا هغې هم ګیلې مانې کړي هغه به بیا چې دی نو هغه هم فیس کولی دغه شانتې بیا نور هم بله مسلې چې دی نو راځي نو هغه به بیا فیس کې داسې چې کله ستا ته پته ولګي چې زما په اواز کې هغه تاثر پاتې دی زه د خپل میسج چې دی نو رسولی شم او بیا ما سره چې دی نو عوام ودرېږي او په خصوصي توګه باندې به په دې کې بیا زه د خپل فیملي ډېر زیات چې دی نو شکرګزار یم ځکه چې جرنالیزم فیلډ داسې دی ما مختلف چې دی نو چونکې ما د 12 نه شروع کړو خو ما به د هغه ټایم نه چې کوم ریډ ټایپ روډ شو هغه هم ما کړي د مردان چې کوم هلال فوډ اتارټي ده یا چې مردان کوم اسسټنټ کمشنر دی د هغې سره ما باقاعده توګه باندې چاپې هم والي دي په خپل پروګرامونو کې نو د هغې نه بیا چې دی نو مختلف مسله راځي لکه یو سړي له ته فیکټري بنده کړي اگر چې هغه غلطه وي خو چې ته هغه بنده کړي نو هغه به تا ته غوسه به ویجي خو په دغه کې بیا که زه د خپل والد صاحب او یا د خپل فیملي شکریا ادا کړم نو دې کې به هېڅ قسم څه د هغه نه وي ځکه چې هغې زه بیا ډېر زیات سپورټ کړی ما ته وایي چې کله ته دا فیلډ چوز کړي د هغې نه پس به دا مسلې راځي خو دا به په ځان باندې بوج کوې نه بلکې دې مسلو ته به چې دی نو ماتې ورکوې او دې له به غاړه ورکوې او مخ په وړاندې باندې به ځي نو دغه مسلې راغلې یو څو ځایونو کې مونږ چې دی نو چاپې ووالې یا یو څو سټورۍ مونږ چې دی نو هغه بریک کړی او هغې نه بیا مختلفې مسلې راغلې خو له وخت سره سره بیا چې دی نو هغې سره بنده یوز ټو شي او فیملیر شي ورسره او هغه حل کېږي کومې داسې ستونزې درته راغلي وي چې تا ته تھریټس میلاو شوي تا ته دمکیانې میلاو شوي دي د مختلف خلکو طرف نه هغه داسې کومې سټوریانې وي چې ستا کامیابې سټوریانې وي ځکه سړي ته دمکي هله میلاوېږي چې کله د انسان سټوري کمپلیټ وي کامیابه وي بالکل ټیک شوه او کامیابه انسان هغه هم دی چې کوم د دغه دمکیانو مقابله وکړي خپل د مشن نه شاته نه شي نو ستا کومې داسې یو څو کامیابې سټوریانې وي چې هغه تا کړې وي تا ته پکې دمکیانې هم میلاو شوي دي خو ته یې ته خپل دغه مشن نه شاته پاتې شوی نه جی په دې مردان کې د پار هوتي علاقه وه جي په هغې کې مونږ یو سټوري کور کوله د مردان اسسټنټ کمشنر هم را سره و هغه سټوري اوس هم په یوټیوب باندې موجوده دی جي نو هغې کې داسې و چې مونږ یو میډیکل سټور باندې ورلو او هغې کې بیا چې نو یو کس د چې کوم د غاښونو ډاکټري د هغه باقاعده یو سرټیفیکیټ یې لګولو او ناست چې کوم کس و پکې نو هغه سره ډپلوما قدرې هم نه وه جي نو چې کله هغه بیا چې نو اسسټنټ کمشنر صاحب هغه سیل کو هغه کلینیک نو هغه ته ډېر زیات اعتراض و چې کله زه آفس ته رسېدم زما نه مخکې هغه کس چې دی نو بلا کسان ورسره و 4-5 ملګري او را رسېدلو باقاعده توګه باندې دمکۍ هم راته راکړه ما ته ویل چې ته به زما نه نن نه پس په دې مردان باندې راتېرېږم نه چونکې زه به د هغه په لاره باندې د صوابۍ نه مردان ته راتلم نو هغه به وایي چې ته به د صوابۍ نه ما نه نن نه پس مردان ته هم نه راځې نو یو خو چې دی نو دغه راغله بیا ما چې دی نو بلا احتیاط به مې کوو اگر چې فیلډ داسې دی خو لکه احتیاط به مې بیا کوو د هغې نه علاوه مونږ په مردان کې یو بل پرې تورو روډ باندې یو بله کاروایي کړې وه د هلال فوډ اتارټي سره او هغه چې کومونو هغه د پیو چې کوم د پیو کې ملاوټ کې یا پکې کیمیکلز میکس کې یا اوبه نور څه نو هغه هم باقاعده توګه باندې د چې کوم لایف سټاک والی او هغې سره هغه باقاعده هغه ټایم به چیک اپ به یې کېده نو هغه هم هر څه ظاهر و په کیمرا باندې هم راتللو خلکو هم مخامخ کتل خو د هغې باوجود چې پروګرام ختم شو نو په باقاعده توګه باندې ما ته 2 کسانو کالز کړو او ښه لکه هغې هم چې نو ډېر زیات کوشش کړو چې دا پروګرام نشر نشي او دا چې نو معامله رفع دفع شي نو ډېر هغه هم چې نو پکې راغلي دغه 2 مې پکې یاد دي او باقي خو دا وړې چې کوم دي دا خو ورسره تړلي زموږ پروګرام چې کوم دی که نه اورېدونکي پوښتي دا د کوم طرف ته بوته حذیفه سټارټ کې ما تعارف وکړو په تعارف کې ما دا خبرې وکړه چې د شی او شاعرۍ سره چې کوم زیاته مینه دا زیاته علاقه لري شی او شاعرۍ سره او ټپې سره سندرې سره او پروګرام یې بوته دمکیانو طرف ته اورېدونکي هم لږ کنفیوز شي حذیفه لږ برابر شو انټرټینمنټ طرف ته شاعران کوم اوري کوم پړاوی یا سنګران کوم اوري کوم شاعران دي فیوریټ دي کوم سنګران دي فیوریټ دي او دغه شی او شاعرۍ سره د مینې محبت د کله نه پیدا شو ولې پیدا شو جی شعر و شاعري خو داسې ده چې دا جي زما په روح کې تړلی و جي اگر چې زه د 10 پورې بالکل د دې سره وابسته نه وم خو دا وه چې کوم ځای به هم شعر اورېده یا به مې کته نو ضرور به مې چې دی نو لکه نظر نه به مې چې تېر شو نو خامخا به مې وله هغه اټینشن ورکو خو دا وه چې ما ته به یاد نه و شعرونه ما به لکه په شوق به مې کتل خو یادېدل به راته نه یا به مې یادولو کوشش نه کو
څه وخت پس بیا چې دی نو داسې وشوه چې کله کله به مې چې دی نو د اردو یا د پښتو یو شعر په فیسبوک باندې ولیدو، هغه به مې اکثر چې دی نو خوښ شو. او بیا په دې کې که بیا زه ذکر وکړم د افسر افغان چې کله نه دی بیا چې دی نو راغی او د ناڅاپي مشاعره او د ټپې تودې ټپې یو څه بل چې دغه کله در چې دی نو را شروع کړل، نو د دغې نه ماته هم اندازه شو چې یاره دا خو ډېر بهترین او پښتانه خبره باندې افسر افغان چې کوم دی هغه دا جهاد کړی دی. زه به ورته جهاد په دې ووایم چې کوم دغه غلط رسمونو افسر افغان چې د شانګلې د دنګو غرونو نه هغوی رالل او دغه د چې کوم غلط رسمونو کوم چې کوم کس به ټپک وله، کوم کس به سندره وي، هغه ته به ډم ویلی کېدو. ټیک شوه، زموږ داسې په انټرنیټ جوړه شوې وه چې کوم کس به سندره ویله، کوم کس به ټپک وله، کوم کس به شعر وي، هغه ته به ډم ویلی کېده، هغه ته به څه بلا بلا چې کوم غلط نومونه دي هغې باندې به کس یادېدو. خو نن که شیراز ټپک کوي، که حذیفه ټپک کوي، که بل کس ټپک کوي، که بل 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 کس چې کوم دی هغه سندره ټپوي، د دې چې پوره کریډټ دی هغه افسر افغان ته دی چې هغه پوره په پښتنه خاوره باندې سندره عام کړه، هغه په پښتنه خاوره باندې ټپه عام کړه، په پښتنه خاوره باندې غزل عام کو. او بیا او د شانګلې د سیمې یو بل ښه شاعر دی، هغه وایي چې چېرته چې ساز نه وي سندره نه وي هلته کې هېڅ د ژوند خبره نه وي. نو موږ خو بمونه هم وکتل، موږ غمونه هم وکتل، خو اوس ضرورت دی چې په دغه خاوره باندې که د امن راشي، په دغه خاوره باندې ټپه عام شي، په دغه خاوره باندې سندره عام شي. زما تعلق په خپله هم چې کوم دی هغه ډېر مذهبي ګاڼې سره دی، خو زه په ټپه ویلو باندې، په سندره ویلو باندې، په غزل ویلو باندې څه قسم شرم نه محسوسوم. هغه که زما د ریډیو پروګرام وي، هغه زما د ټي وي پروګرام وي، یا که هغه زما څه په پروګرام کې هوسټینګ وي، کمپیرنګ وي، زه په جار باندې، په نره باندې په هغه ځای کې ټپه کوم، په هغه ځای کې زه سندره وایم، په هغه ځای کې زه غزل وایم. باید چې زما اواز به خراب وي، خو د خپل د جذباتو او خپل د خیالاتو اظهار چې کوم دی هغه ټپې په ژبه باندې لازمي کوم. حذیفه ستا خبره مې کړه، خو دا د افسر افغان صاحب ذکر وکړو، نو په کار و چې د افسر افغان صاحب سټایل په کار و. بېشکه جي. نو دغه چې و نو د هغې نه پس ما ته ولګېده چې یاره دا خو یو ډېره فصیح جبره، یو ډېره پسته جبره. او د یو خبره به بله زه وکړم د شاعرۍ په اړه باندې. شاعري داسې جبر دی چې کومه خبره ته په عام زبان کې، په عامه ژبه کې ته یو کس ته نشي کولی، هغه ته د شعر په انداز کې ډېر په بهترین ډول باندې هغه خبره رسولی شي. لکه نورالامین یوسفزی صاحب زموږ د صوابۍ یو ډېر لوی نوم دی جي، په اسلامي کالج کې پېښور کې چې دی نو هغه پروفیسر دی، هغه وایي که نه وایي چې د شاعري چې کومه ده یا چې زمونږ کومه ټپره جي دا جي داسې زبان دی، داسې ژبه ده که نه چې په دې کې ډېرې خبرې چې دی نو چې کومې زمونږ په معاشره کې ګڼلې کېږي چې دا خو د ویلو نه دي، هغه خبرې چې دی نو هغه مونږ په شاعرۍ کې کولی شو یا په ټپه کې کولی شو. لکه یو ډېره مشهوره ټپه ده، وي ګودر ته ځم راپسې راشه ما په منګي کې پراټې راوړې دي. نو که دا خبره ته عام لفظونو کې کوي یا عامه ژبه کې کوي، نو دا به هغه شانتې دغه ونه کړي، یا به زمونږ په پښتنه منطقه کې بیا د دې نه ډېر څه مطلبونه واخیستلي کېږي. کله چې دا ټپې ته راله، دا عام هم شوه، شیراز هم زده کړه، حذیفه هم زده کړه، افسر هم زده کړه، بل هم زده کړه، بل هم زده کړه. نو یو خو دا شاعري ډېره چې دی نو یو پسته ژبه ده. نو د دې نه ماته اندازه وشو چې کومه خبره زه نشم کولی هغه زه په شعر کې کولی شم. او دا زه په خپل زما د یوټیوب یا د فیسبوک سوشل میډیا د لارې زما ملګري ګوري په باقاعده توګه باندې کومې خبرې ته چې زه سپورټ ورکوم په شعر باندې، هغه په خلکو باندې ډېر زیات اثر غورځوي. نو دغې نه ما چې دی نو محسوسه کړه. بیا مې اباسین صاحب هم وکتو، افسر افغان هم واورم چې دی نو سایل صاحب صاحب شاه صابر صاحب که ذکر ونشي دا به چې دی نو ډېره ناجایزه کېږي. او دغه شانتې قلندر مومن صاحب او دغه شانتې خوشحال خان خټک، رحمان بابا مې پکې بیا ډېر کم کتلی دی. خو دا ده چې دا چې کوم د اوسني دور چې کوم شاعران دي د دې ټولو شعرونه ما ډېر زیات چې دی نو راته په زرګو شعرونه به زه ووایم چې ما ته یاد دي. یو څو شعرونه، یو څو غزلې زموږ د ریډیو پاکستان اورېدونکو ته وړاندې کړي، ډېر خوند به وکړي، ډېر مزه به وکړي. ستا انداز چونکې ډېر منفعد دی، ډېر ښکلی انداز دی، نو ډېر خوندونه به درته موږ واورو. بېشکه د جاوید شاه درمان صاحب څه شعرونه راته رایادېږي، وي د دې جنګونو نه د تېر عمر حساب اخلمه، ما سره کور کې یو ټوپک دی پې رباب اخلمه. او د ما پکې دا یو شعر ډېر زیات خوښ دی، د کتاب سره د مینې ذکر دی پکې، د پرمختګ لاره لازم ده چې محدود وي زمونږ، زه څه بلا سوچونه وکړم چې کتاب اخلم، او مور ته ولاړ یم د مینې اندازه یې اخلم، لیونی شوی یم ناپونه د دریاب اخلمه. او درمان هغه یو تصویر ته مې نن ډېر وجړل، هغه ولاړ چیز یو او زه ستا نه ګلاب اخلم. دا د رباب ذکر وکړو، هغه څه شراب وي چې انسان د حده وباسي، ځان د حده وباسي، جانان د حده وباسي، او موږ بې علمه خلک څنګه ځان ټینګ کړو، ټنګ چې د رباب شي نو ملیان د حده وباسي. او وي که ربابي زما یاري او که تبلیغي ځان جدا درنه ساتمه. وي اوازونه مې غږونه د زړه ریبي، نور د هر څه شي خاموش خو رباب نه. نو رباب سره خو زمونږ چې دی یو ځانګړې مینه ده، او هغه داسې اواز دی، داسې کښېنې ناستې نو بلکل لکه بنده کم اړخ ته بوځي که نه. په یو شور مې
د په یو شور مې د معنی بهیر ته بوځي او بیا چوپ شي دریابونه کتابونه. اگر چې دا کتاب خو هغه ذکر درته کوم چې کم یو شور یې راشي کم ټنګ راشي د هغې نه بنده کم ځای ته ورسي. او صاحب شاه صابر صاحب د زما چونکې د پښتنۍ منطقې چې څومره غمونه دي هغې سره تړلي شعرونه زما ډېر زیات خوښي. رباب ته څو خبره وکړو چې کله باران وي سړی داسې د باران هغه څاڅکي هم ورېږي د هغې جدا یو ډېر هغه یونیک ټایپ د هغې هغه خوند وي سړي ته ملاوېږي که نه او چې کله نوی باران ورېږي سړی ناست وي د ژمي یخ موسم وي او سړي سره رباب نو بیا ډېر خوند کېږي که نه هغه شاعر وایي چې ټنګ د رباب کلنګ د پیالو د یارانو محفل نن به موسم لیونی کېږي او ورېږي باران. بېشکه صاحب شاه صابر صاحب وایي چې بې کوره شي چې څوک په بې درکو پسې ګرځي او درانه خلک سپکېږي چې په سپکو پسې ګرځي. او زما د قام د کومې بدبختۍ به درته وایم چې څوک رازلمي کېږي په ټوپکو پسې ګرځي او د زرکو د کونترو ښکار د نورو مشغله شوه زما د غرونو باس په توت خورکو پسې ګرځي. او سلا کوي جرګه کوي غونډېږي تندرونه څوک جاله جوړوي ځان لا په ډکو پسې ګرځي. او د ښکلو په سینو کې بې غرضه زړونه ګوري د ښکلو په سینو کې بې غرضه زړونه ګوري صابر بلا وهلې دی په ورکو پسې ګرځي. یو څو ټپې راته وکړي یو څو نور شعرونه راته وکړي نو ډېر مزه به وکړو. بلکل جي او ټپو له به چې دی نو راځو او دغه یو څو شعرونه به نور چې دی نو درته ډالۍ کړمه. وایي څه د جلوس څه د جلسې څه د غذا شهیدان مونږ بې هنره پښتنو سره بلها شهیدان. او په میدان ما جنګوي ما له شاباسي راکوي خو د میدان په ویش کې نه مني زما شهیدان. او مونږ د یو جنګ خبر نشو چې چا وګټو مونږ د یو جنګ خبر نشو چې چا وګټو مونږ د هر جنګ روړو د دنیا شهیدان. او اباسین صاحب چې نو وی چې ستا په اوږدو اوږدو وادو چې امیدونه تړم د ګل په پاڼو به د شونډو پر هرونه تړم. او زما کتاب کې د نفرت اډونامه نشته دی زه همیشه په محبت د خلکو زړونه تړم. ټپو له به چې دی نو راځم اگر چې د ریډیو د لارې به دا چې دی نو ډومبې ټپې شي زما نه دي شاه ذیشان سره مې په پروګرام کې کړي دي. کم طرز که تاسو وایي تاسو چې بس په کوم باندې راځئ بس راځئ پې. صحیح ده ډېره زیاته مننه. او دا چې سندرې او درې مې خوږې دي زه سندر بولې ښاپېری ښکل کړی یما زما د عمر ساره ساما میرا چې غما په خندا دې تېروما زما استا سوري ټپه دې رانه یې راکړه لکه خیر ده راځي. او د تا چې زما په چا سپارې ما په بېننګو خلکو مه سپاره مینا مسافرۍ ته دې ځان جوړ کو خدای دې سبب د خپل وطن وکړه مینا مسافر تلې درجاګه نه شومه ګیله من مشې زه سلګو نیولې وما او نن مې د یار د راتلو ورځ ده په چم کې ګرځم بالښتونه ټولومه دا ته چې ځې اخر به لاړ شې ما ته ګړی په ګړی مه وایه چې زما او که دې لونګ بوی کړی نه وي پیغله خو لکه د لونګو بوی دې ځینه او د نیمې شپې بیداره اوسه زه چې لونګ په چیلم ږدم کږدم وی به درځینه د نیمې شپې او شپې بیداره اوسه نو د دروازې زنځیر برو کرو روشنګوما. واه جی واه ډېر زبردست ډېر خوند یې وکړ ډېر مزه یې وکړه. حذیفه لږ بل سوالونو طرف ته دوباره راشم. دا ته ووایي چې څنګه ستا سفر روان هم دی په دغه صحافت فیلډ کې ځان د نن نه 15 کاله 10 کاله پس چېرته کې ویني؟ دا مو چې یو ډېر ګران پوښتنه وکړه ځکه نن سبا د حالات داسې دي کله کله مونږ بالکل دې حالاتو ته جوړ شو که نه تاسو ته چونکې ډېره اندازه تاسو په مین سټریم میډیا باندې کار کوئ
نو میډیا ډېره د کرایسس ښکار ده دی کې چې نو بېشکه هېڅ شک نشته دی که نه د هغه که فاینانشلي مونږ ووایو یا که د سینسرشپ خبره باندې مونږ وکړو نو دغه چې نو یو مسله ده نو کله کله خو بیخي ذهن داسې جوړ شي چې یاره دا صحافت چې نه دا پرېږدمه خو بیا وایم چې دا لکه دا مبارزه به څوک کوي بلې نه کوي نو څوک به یې کوي اخر څوک نه څوک خو به مخکې راځي نو کله کله مایوسي ښکار شو خو دا ده چې دی نو صحافت کې انشاءالله دغه وینم چې را روان مخکې به هم په میډیا باندې کار کوم او یو ښه ډول باندې به کار کوم او په یو ښه سکرین باندې به یم انشاءالله. کوم ځوانان چې دې فیلډ ته راځي کوم ینګسټر چې دې فیلډ ته راځي هغوی ته به څه پیغام ورکول غواړئ چې خپل یو نوم یو مقام جوړ لپاره هغوی ته څه کول پکار دي په دغه فیلډ کې؟ په خپل مقام جوړول نن سبا چونکې په میډیا کې چې دی نو په کله پی ټي وي د وخت مونږ خبره وکړو که نه نو هغه ټایم کې دومره کمپټیشن نه یو څو د شمار کسانو که نه هغې به راتلل او بیا چې دی نو د هغې یو خپل ځانګړی نوم جوړ کړو خو که نن سبا مونږ خبره وکړو نو مونږ سره چې دی نو موقع هم ډېرې دي او مونږ سره چې دی نو بیا ټیلنټ هم ډېر زیات شوی دی هر دویم کس چې دی نو هغې کوشش کوي چې مونږ د میډیا له لاره خپله کړو او ډېره بهترین خبره ده خو یو خواست به کومه د خپل د دغه ستاسو د یوټیوب او د سوشل میډیا د لارې هم او د ریډیو د لارې هم څومره کم ځای ته چې زمونږ اواز رسي چې څومره هم چې دی نو ځوانان دغه کوشش کوي چې مونږ راځو د میډیا ته نو هغې ته به مې دغه یو خواست وي چې نه چې تعلیم ترلاسه کړي چې علم نه لري نو د ژوندون په افسانه کې پښتون له به کردار د څوکیدار ورځي په لاس که نه نو مونږ به چې نو علم ترلاسه کوو د علم په لور به ځو د ادب په لور به ځو د مکتب په لور باندې به ځو وي دلته چې مکتب ته ځي پیغله څومره نره ده نو چې پیغله چې نو مکتب ته ځي نو دغه شانتې به ځوانان او نوې کول چې څومره هم راځي ډېرې د 12 نه پس چې نو د جرنالیزم چې کوم د رسنیو دا زده کړې دي دا دې ترسره کړي او دې سره سره دا خو چونکې یو چې دی یو فارمیلیټي ده یا ډیګري چې کوم دی نو یو ضرورت دی او دې سره سره بیا مونږ له ډېر زیات چې دی نو کتابونه هم کتل غواړي وي زما ژوند زما خوبونه کتابونه زما لاسو کې ګلونه کتابونه او په دره کې کاروبار تورې ټوپه کې د علي لاس کې ګلونه کتابونه نو کتاب چې دی نو ډېر زیات ضرورت دی چې څومره هم مونږ کتابونه ګورو مونږ سره به د ویلو دپاره ډېرې خبرې ډېر چې دی نو نالج به یې را سره او مونږ به خپل چې کوم مونږ څه ویل غواړو هغه ډېر په مؤثر انداز باندې بل ته رسولی شو چې کله مونږ سره چې دی نو علم ډېري نو دغه ده چې مونږ به له ډیګرۍ سره سره انتهایي زیات کتابونو له وخت ورکو او ورسره بیا په آخري سمسترو کې چې مونږ دغه کوشش چې مونږ اوس نو پریکټیکل ورک ته راشو نو چې بیا د ډیګرۍ د ختمېدو نه پس به دې ته هېڅ قسم څه د ځنډ او خنډ به نه ښکار کېږي او بله مین خبره دا ده شیراز صاحب چې مونږ سره د سوشل میډیا یو ډېر غټ پلیټفارم موجود دی که کوم سړي کې ټیلنټ وي او هغه هېڅ ځای ورته موقع نه میلاویږي هغه سره جي سوشل میډیا ده د سوشل میډیا یو ډېر سترانګ نیټورک دی دې نه تاسو چې دی نو مونیټایزیشن چې وشي پیسې هم ګټلی شي او خپل روزګار هم چلولی شي او ورسره ستاسو چې کوم شوق دی هغه تاسو په ښه توګه باندې دنیا ته رسولی شي نو ټیلنټ پکار دی جي نالج پکار دی تعلیم پکار دی هېڅ څوک چې دی نو ستاسو لاره نشي نیولی بلکل همدا خبره ده خو که موږ لږه شان خبرې وکړو د یونیورسټیانو کوم چې ماس کمیونیکیشن یا میډیا سټډیز چې کوم کورس آفر کوي د هغوی او بیا چې کله موږ د هغې موازنه وکړو خپل پریکټیکل فیلډ سره نو مونږ ګورو چې دلته ګیپ دی که نه ګیپ پکې راغلی دی چې کوم شودونه موږ ته پړاویږي هغه زموږ مخکې میډیا کې په کار ډېر کم راځي نو په دغه ځای کې به کوم ینګسټرز دي هغوی څه کولی شي چې هغوی چې کوم دی خپل یو روښانه مستقبل جوړولی شي چې هغه سکلز ضروري دي کوم چې موږ ته په یونیورسټیانو کې نه ښودلی کېږي لکه اوس په یونیورسټي کې به درته په ډګري دوران نه ښایي چې ته به خبر څنګه راوباسي ته به ریپورټینګ څنګه کوې بلکې موږ ته صرف هغه تیوري چې کوم دی هغه پړاویږي نو په دغه ځای کې یو ځوان لا یو ځوان صحافي لا یا د صحافت چې کوم سټوډنټ دی هغه څه کول پکار دي؟ جی دا تاسو چې کومه خبره وکړه دا ډېر زیاته بنیادي پوښتنه ده او ډېر زیات ارزښت او اهمیت لري په دې باندې به زه دا وایم ما چونکې په لومړی کې دا خبره وکړه چې دا یو فارمیلیټي ده زموږ دا ډیګري چې کومه ده په هغې کې مونږ ته چې دی نو تیوریز پړایږي یا میډیا ایتکس اینډ لاز اگر چې هغه اوس زمونږ په مین سټریم یا په سوشل میډیا باندې اړو څوک فالو کوي نه خو بهرحال مونږ ته دغه پړاویږي نو بیا به مونږ چې دی نو کوشش کوو شیراز صاحب چې مونږ د جاب په لورې خو به نه ځو ځکه چې بیا مونږ نه ډیګري ډېره زیات چې نه افیکټ کېږي خو مونږ به بیا چې دی نو د انټرنشپ په لور باندې به ځو مونږ به چې دی نو په ریډیو کې انټرنشپ کوو مونږ به په اخبار کې انټرنشپ کوو مونږ به په سوشل ویب چینلز کې انټرنشپ کوو مونږ به په مین سټریم میډیا کې انټرنشپس کوو انټرنشپ کې دا دی چې دا چیز تر زده کړو نه راتېرېږي که نه وي ذرې شي چې رڼا ته رسي نور ته رسي ستوري د سختو نه تېرېږي چې سهار ته رسي نو دغې سختو نه به راتېرېږي او دا چونکې تاسو ته او ما ته ډېره ښه اندازه وي ما د دې ښار په طلع کېدلو غرمو کار کړی دی او ما په دې ښار کې ریډیو هم اخبار کړی دی نو مونږ جي په طلع کېدلو غرمو کې هم راغلي یو ما چې دی نو په خپله چې کله انټرنشپ کوو نو سخته ګرمي وه جي زه به راتلم
نو او بیا سخته سړزي هم پکې مونږ لیدلې ده، ګرمي هم پکې مونږ لیدلې ده. دغه سفر لا اوس هم چې دی نو دوامدار دی، مونږ لا اوس هم د زده کړې په سټیج کې یو او اوس هم مونږ لا چې دی نو یو ادنا طالب علم که زه یم که تاسو مونږ ځان چې دی نو ډېر په دغه لحاظ باندې یو طالب علم په حیث باندې ګڼو. نو د انټرنشپ لار به خپلو او چې څومره هم زمونږ نیټورکس دي که هغه اخبار دی که ریډیو دی او که ټي وي دی مونږ به په هغې کې انټرنشپس کوو او د هغې نه به مونږ چې دی نو زده کړې لارې نه راتېرېږو او چې ډګري مونږ مکمل کوو نو مونږ ته به زده کړې ضرورت نه پاتې بلکې مونږ به یو ښه لاره ځان ته خپلولی شو. بېشکه همدغسې ده قدرمندو خوږو اورېدونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دغه سلسله کې موږ هغه ستوري راولو کوم چې خپل فیلډ کې یو ډېر نوم ګټلی وي او د پښتو دپاره کار کوي، د پښتنو دپاره کار کوي یا هغوی چې د ویاړ سبب ګرځېدلي وي. نو حذیفه هم دغه شان زموږ د پښتنو یو سټار دی، یو ځلانده ستوری دی. هغوی سره موږ په دې پروګرام کې نن خبرې اترې وکړې. تاسو به هم د هغه نه ډېر څه زده کړي وي. د هغه چې کوم د شعر ویلو انداز دی، د ټپې کولو انداز دی یا د هغوی چې کوم نور هلې ځلې روانې دي په دغه مختلف اخبارونو کې، په مختلف ویب ټي وي چینلز کې یا مختلف چې کوم مین سټریم ټي وي چینلز دلته کې، نو د هغوی دغه هلې ځلې موږ ګورو هم او د هغوی نه موږ هم ډېر څه زده کوو. قدرمندو خوږو اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ سلسله ځلانده ستوري چې د کوم پروډیوسر محمد امین بنګش او تکنیکي مرستیالو ندیم خان، زه شیراز احمد شریف تاسو اجازت غواړم چېرته چې ښاد اوسئ، آباد اوسئ. په یو نوي پروګرام کې به ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو. اوس به تاسو اورئ د دې زبان پروګرام اوازې